عاشق صادق زکه فرمایي خزو د مصر د لاسونو خون په ځمکه توی کړو زه د زړه وینې څکم په لپو په مشرب د مینې خزو د مصر د لاسونو خون په ځمکه توی کړو او زه د زړه وینې څکم په لپو په مشرب د مینې ازل نه جام په لاس کې راکړو مال رب د مینې زه د مولا په احسان نه پرېږدم طلب د مینې او زه د هغې مودې پخوا ومه شیدا د محبوب مجنون چې لام الف لوستلو په مکتب د مینې زه د هغې مودې پخوا ومه شیدا د محبوب مجنون چې لام الف لوستلو په مکتب د مینې دا چې کوم دی عاشق صادق فرمایي چې یا رسول الله تاسو چې کوم دی څه کوئ خزو د مصر د لاسونو خون په ځمکه باندې او ستا عاشقان ستا په عشق او محبت کې او ستا په هجر کې د خپل زړه وینې څکي ځکه قدردانو دا هغه حسن و چې دا مخامخ چا لیدلی نه دی مخامخ د چا دیدار نه دی شوی خو د دې عاشقانو چې کوم دی عشق او د محبت حرارت ته وګوره ګرمی ته وګوره او د عشق او د محبت عالم ته وګوره چې خپل محبوب علیه السلام سره مخامخ دیدار نه دی شوی خو ننم د هغې محبوب علیه السلام په نوم اورېدو باندې خپل ځانونه قربانوي د هغې محبوب علیه السلام په نوم اورېدو باندې خپل مال و جان قربانوي خپل اولاد قربانېدو ته تیار وي او یو انسان ډېر به عملاً کمزوري وي منځ او دس کې به کمزوري وي نور عملی طور به کمزوري وي خو چې کله مینه محبت زما د جانان راشي په ذات د خدای قسم نه بیا انسان دې ته ګوري چې د دې رشته او که نشته بیا دې ته ګوري چې دې ډېر منځ ګزار دی او که دې کم منځ گزار دی قسم دی چې د حضور د عزت او ناموس خبره راشي مسلمان کې چې حقیقت کې د حضور غلام وي دا یوه خبره دومره ده چې دی بیا د خپل جانان د وطن په خاورو باندې خپل ځان قربانوي دا عاشقانو خبرې خو جدا دي ستا د سپو تر خپوزار محمد امین شاه اخو بیالی خبری دی چې عاشق صادق فرمایی چې یا رسول الله زه ستا د در د سپو د خپو رمزار او قربان شمه نه پوهېږم او د کړم څه شان لحاظ یا رسول الله زه خو پوهېږم نه چې زه ستا لحاظ څنګه وکړمه زه تا سره مینه څنګه وکړمه خو دومره زه وایم چې یا رسول الله هغه ستا د در چې کم سپي دي نو دا محمد امین د هغې سپو د خپو رمزار او قربان شه عزتمندو دا خو بیل یو مقام دی چې الله دې عاشقانو له ورکړی دی دې غلامانو له زما جانان په هغه ټیم کې چې کوم دی دی باندې فخر کوي خو کله چې محشر ورځ شي قدردانو امام فخر الدین رازی او روایت را نقل کړی دی یو انسان به داسې وي چې هغه به د الله جل جلاله په دې مینه کې په دې محبت کې د خپل محبوب په دې وصال کې په دې لقا کې هغه به بېخودی یو د بېهوشۍ په کیفیت کې به وي ملائک به راکاږي د جنت طرف ته او جنت ته به بوځي چې کله دی د جنت دغې دروازې ته کله څنګه ورنږدې شي نو د ورنږدې کېدو سره به د ده سترګې کولو شي چې څنګه دی کولو شي د ده سترګې نو رب لا یزال دی به دا بنده به چې کوم دی د دغې فرښتو نه تپوس وکړي ما چېرته بوځئ زر به راپاسي ما چېرته بوځئ هغې به ورته وایي دا مخامخ جنت دی جنت ته دی ورولو دی به دومره د الله جل جلاله په عشق کې په محبت کې او د دیدار په تړپ کې بېخودی چې دی به ډایرکټ د هغې فرښتو نه منډه کړي دی به وایي نه زه خو الله غواړم زما خو خپل رب پکار دی زما خو جنت نه دی پکار تاسو ما چېرته بوځئ زما خپل رب پکار دی فرښتې به حیرانې شي خدای دا څوک دی چې د ده په جنت پروا نشته د ده په جهنم پروا نشته د ده د محشر په سختۍ باندې پروا نشته الله کریم جل جلاله به دک وخت کې فرښتو ته وایي دا نور خلق دي هغه وخت کې به رب لا یزال ارشاد فرمایي والذین آمنوا وشد حبا لله هغه خلق چې مؤمنان دي په ما باندې ایمان راوړی دی اشد حبا لله دا هغه خلق دي چې دوی د ټولو نه زیات محبت زما سره کوي الله به د فرښتو په وړاندې د خپلو غلامانو د خپلو بندګانو باندې فخر وکړي او بیا به چې کوم دی وایي فرښتو ته لږ صبر وکړئ یو نظاره درته ښیمه لږ صبر وکړئ یو نظاره درته ښیمه الله کریم جل جلاله به چې کوم دی یو میدان ولګئ او په هغې کې به چې کوم دی څه چلو شي مخامخ به کفار مشرکین موجود وي او یو طرف ته به مؤمنان مسلمانان څومره د الله لاک شکر دی چې موږ ته الله دا دومره لوی دولت را نصیب کړی الله به فخر کوي په هغه ورځ په خپلو بندګانو باندې مؤمنانو باندې مشرکان به راشي او ټول هجوم به وي مؤمنان به هجوم به مشرکانو ته به الله فرمایي تاسو د بوتانو عبادت ولې کو تاسو د بوتانو عبادت ولې کو دا به عزتمند یو ناشنا غوندې منظر وي الله به ښایي دغې
ملائکو تمام خی، کفارو تمام خی چې زما بندگان زما سره څنګه مینه کوي، چې په ما باندې ایمان راوړی دی هغې دا ایمان څنګه راوړی دی، د هغې چې کوم دی معیار څه دی. کفارو ته به وایي تاسو د دې بتانو عبادت ولې کو؟ کفار به ورته وایي چې خدای زمونږ د دې بتانو سره مینه وه، مونږ د دې سره مینه وه، مونږ وایي چې دا به زمونږ شفیع جوړېږي، زمونږ سفارش کوونکي به جوړېږي. ښه مینه مو به ورسره وي او زمونږ ورسره مینه وه. نو الله کریم جل جلاله به فرښتو ته وایي چې دا ټول بوتان د دې جهنم ته ورواچوئ، د دې په وړاندې ورواچوئ. چې کله هغه ټول بوتان را جمع شي او د دې په وړاندې په دغه جهنم په اور کې ورواچولی شي، الله به دې ته وایي چې تاسو هم ورپسې ورځئ. هغې به زر وایي نه یا الله مونږ ورسره چې کوم دی ولې سیځې؟ وایي چې چېرته د چا چا سره مینه وي خو د هغه سره خوښ چې په هر ځای کې وي، ستاسو د هغې سره مینه ده نو هغې جهنم کې دي، پکار چې تاسو به سره هلته خوشحاله یې. چې چېرته چې کوم دی څه وي، چې چېرته عاشق چې کوم معشوقه وي عاشق هلته تاسې هم خوشحاله یي، هغه که سختۍ وي که تکلیف وي که راحت وي، تاسو ورسره مینه ده نو ځئ ورسره. هغې به وایي نه نه یا الله داسې مینه خو ورسره نشته، هغې که ځان له سیځې وسیځه پروام پرې نشته خو مونږ نه سیځې. عزتمندو بیا مینه به ورته الله جل جلاله ښایي چې راشه زما بندگان ما سره څنګه مینه کوي. عزتمندو دا هغه مینه ده چې دا بې لالچه ده، دا بې حرصه ده، دې کې نه د جنت لالچ شته او نه د جهنم د عذاب نه د بچ کېدو لالچ شته. دا مینه صرف او دا د زما محبوب په پسه راضي کېږي. زه به کم عمل داسې کومه ځکه خو عاشق صادق فرمایي په قسم دلبره ستا وصل چې نه وي، په قسم دلبره ستا وصل چې نه وي خوښ به نشي په جنت کې زما روح. په قسم دلبره ستا وصل چې نه وي خوښ به نشي په جنت کې زما روح. او زه چې تا پسې په ګرمو اوښکو جاړم وي په لطف او لذت کې زما روح. جړا کې خو روح خوشحاله نه، جړا کې خو انسان خو د تکلیف نه جړا کوي، مگر عاشق صادق فرمایي چې کله ستا په محبت کې زما اوښکې روانې وي او ستا د هجر دغه درد نه زما اوښکې روانې وي، نو دغه یو بیا لذت او سرور دی. او هغه جنت ته به زه چرې چې کم دی زړه ښه نه کړم یا رسول الله که په کم جنت کې ستاسو دیدار نه ملاوي. ځکه خو عزتمندو صوفیاو باره کې راځي چې صوفیا د جنت سره د هغې باره کې به وي چې الله اولیاء او دوستان چې دي دوی وایي زموږ جنت سره مینه ځکه ده چې دا جنت زما د محبوب د ټولو نه خوښترین ځای دی او دلته به زما د محبوب دیدار کېږي. او د جهنم نه مو نفرت ځکه دی، دا نه چې دا سیزل کوي، دا متنه ځکه نفرت دی چې دا جهنم زما د محبوب علیه السلام ناخوښه ځای دی او دلته به د الله او د هغه د رسول دشمنان وي. پوهېږئ دې باندې؟ نو په قسم دلبره ستا وصل چې نه وي خوښ به نشي په جنت کې زما روح. او زه چې تا پسې په ګرمو اوښکو جاړم وي په لطف او لذت کې زما روح. او ما محمد امین خوښ کړی ستا ماتم دی نه دی خوښ په سلطنت کې زما روح. قدردانو چې کله دا حالت راشي کفارو ته الله پاک چې دی تاسو هم ورځئ، هغې به وایي نه یا الله، مشرکان به وایي مونږه ورسره مه سیځه، مونږ دا نه غواړو چې مونږ هم ورسره وسیځې. نو چې کله عزتمندو دا حالت تیر شي بیا به ورته رب العزال فرمایي چې اوس یو نظاره وګورئ. الله کریم فرښتو ته وایي یو مؤمن بنده راولی، مؤمنان به راشي مخامخ به شي، فرښتو په وړاندې به ورته رب العزال تپوس وکړي زما بندګانو تاسو زما سره مینه وه، ما باندې مو ایمان راوړی او یا الله په تاسو باندې مو ایمان راوړی دی، مونږ په تا ایمان راوړی دی، ښه په ما مو ایمان راوړی دی، نو ولې مو راوړی دی؟ یا الله زمونږ تا سره مینه وه، مونږ تا سره محبت و، زمونږ تا سره محبت و، مونږ په تا باندې ایمان راوړی وی، ته زمونږ خالق وی، ته زمونږ مالک وی، ته زمونږ رازق وی. نو رب العزال به ورته فرمایي چې ښه نو زما رضا په دې کې ده چې تاسو ټول ځای جهنم ته داخل شئ، تاسو ځای چېرته داخل شئ؟ جهنم ته داخل شئ. چې کله د الله جل جلاله دا بندگان د الله کریم جل جلاله د طرف نه دا حکم واوري چې ښه مونږ ته الله حکم وکړو، زمونږ رب مونږ ته وایي چې جهنم ته داخل شئ، فیقتحمون فیها، دوی به د ډېرې خوشحالۍ نه په ټوپونو شي. د انسان چې کله په خوشحالۍ کې راشي ټوپونه شروع کړي او په ټوپونو باندې یو طرف ته روان شي گویا کې په ګډا باندې د ډېرې خوشحالۍ نه دی به په ټوپونو شي چې مونږ ته زمونږ رب فرمایل چې ځای داخل شئ. نو د دې نه لویه خبره مونږ دپاره بله کومه ده چې زمونږ رب مونږ ته ارشاد فرمایو، نو دوی به په ټوپونو باندې ور روان شي، ډایرکټ به رب العزال آواز وکړي خبردار دا مې صرف اور صرف د مشرکانو ته خوله چې محبت دی ته وایي، ستاسو ځای جهنم نه دی، تاسو له خو ما جنت تیار کړی دی، تاسو له خو ما خپل نعمتونه تیار کړي دي، تاسو خو به همیشه په هغه نعمتونه کې یې، تاسو له خو به زه هلته خپل دیدار در کومه، تاسو خو به په هغې کې یې،
نو راشه چې کم دی څه دا مې صرف د کفارو ته ښودله چې والذین آمنو اشد حبا لله، هغه خلق چې د ایمان خاوندان دي هغوی د ټولو نه زیات محبت د خپل رب او د خپل محبوب سره کوي. لہذا قدردانو دا ډېر لوی اعزاز دی چې الله کریم جل جلاله مؤمنانو له ورکړی دی، او د دې نه لوی اعزاز بل نشته چې الله په ورځ چې کوم دی د محشر باندې د ملایکو په وړاندې فخر کوي. نو قدردانو ډېر خلک نن سبا داسې دي د ایمان نه ځان وباسي، کله انسانیت ته راځي، کله لیبرلیزم ته راځي، کله سیکولریزم ته ځي. دا ایمان هغې ته یو شرم و عار غوندې ښکاري چې زه ځان ته څنګه مؤمن مسلمان ووایم، کفار به ما باندې اعتراض کوي چې دا د جهاد ایتونه به څنګه چلی، او دا چې کوم دی په دې کې دا دي او ستاسو اسلام کې داسې دي او داسې دي. و بدبخته چې چاته الله بې وقوفان ویلی دي، نن د هغې نه هوښیاران جوړ کړي دي. چې چاته الله کریم د چا سره مینه کړې ده، محبت یې ورسره کړې دی، هوښیاران یې ورته ویلي دي، هغه تا ته شرم و عار ښکاري. پکار دادا چې ته زر پیرې د ورځې لک پیرې د ورځې فخر وکې، شکر ادا کړې چې خدای ستا لاک لاک شکر دی چې ما ته د ایمان دولت را نصیب کړی دی. ستا لاک لاک شکر دی چې ما ته د ایمان دولت را نصیب کړی دی. دا یقین وکړه د دې نه باندې دولت په مخ د ځمکه باندې بل نشته. ځکه قدردانو د دې دولت قدر پکار دی. افسوس خبره دا ده نن سبا یو انسان ځي بهر ته، یورپ ته ځي، ممالکو ته، کله څوک ځان رافضي ولیکي، کله څوک ځان قادیاني ولیکي، کله څوک ځان چې کم دی یو بل غیر مسلم ولیکي. ما ته هلته پناه میلو شي، ما ته هلته مراعات میلو شي، ما ته هلته دا میلو شي. دا ایمان چې کم دی سودا کول کله داسې وي چې د 100 پیسو د 100 ټکو په عوض کې سودا کوي. معمولی غونډه کې ورته چې کم دی څه چلو شي، معمولی غونډې ورته څوک څاروي ورکوي، څوک ورته ټکټر ورکوي. دا په دې یو ځای بل ځای علاقو کې د دیهاتي علاقو کې ټوله دا سسټم شروع دی، ټوله دا لوبه شروع ده. څوک چې کم دی هغه خانیت ته روان دي، څوک قادیانیت ته روان دي، چا چې کم دی په نوکرو باندې، چا په پیسو باندې. د ایمان سودا یې وکړه دومره لوی چې کم دی، دومره عظیم ایمان چې د هغې د یو سکند په عوض کې دا ټوله دنیا د هغې مقابله نشي کولی. چې ټوله دنیا او د دې سلطنتونو بادشاهۍ راجمع شي، دا ستا د هغې سکند مقابله نشي کولی، او د هغې یوې ساه چې کومه ساه د الله په بندګۍ کې ستا د ایمان په حالت کې تېرېږي. عزتمندو د دې لمحو قدر وکړئ، پوهېږئ دې باندې د دې لمحو قدر وکړئ، په دې خپل ایمان باندې بار بار شکر ادا کړئ، او بیا د خپل ایمان حفاظت وکړئ او د خپل ماحول حفاظت وکړئ. دومره موضوع چې مې درته وچېړله صرف د دې دپاره چې ډېر زیات چې کم دی سخت ترین دور را روان دی، د فتنو دور دی. خلک چې کم دی اول مخلوق اوږې کړ ډېر زیات، او چې کله هغه دومره اوږې کړ چې ورته پته ولګېده چې د دې غریبو سوم صرف همدا چې کم دی څه ده، سړی چې اوږي شي بیا هر بوټي ته به لاس اچوي، نو راشه اوس ورته بیا د پیسو او د دغه په دغه کې چې کم دی دا بدعقیده خلک رامخکې کا، دا بدمذهبه رامخکې کا. الله کریم دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي، او رب العزال دې زموږ